الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن
يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، د ډېر لوی عزت او د قدر وړ علماء کرامو، طلباء اعزام او د دې علاقې مخاوریزو معززینو پښتنو، نن څلورم تاریخ دی د شعبان المعظم 1440 هجری ده. منګ او تاسو بعون الله تبارک وتعالى وبکرمه د ضلع مومن پدی علاقه د الله پدی کور کی د دینی علوم پدی مرکز دی مدرسه کی الله د رضا په خاطر د الله د دین په نسبت راجمع یو. دعا وکړئ چې مولای کریم زمونږ نسبتونه د وفا د خپل دین متین سره، قرآن عظیم سره اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره کرا سوچا د وفا کی او زمنګ نیک غرضونه او مقصدونه دی مولای کریم تر سره او پوره کی. ګوره دا دور د فتنو دی او چې کله د جهالت د تیارو راج وي، غلبه وي، نو بیا د حقدارو حق نه منلی کیږي او نه سپارلی کیږي. په معاشره او په عالم کې فساد خوریږي. دا څومره مسلې، دا څومره روانې، دا څومره فسادات چې دي، نو د هغې بنیاد او اساس د حقدارو حق نه منل او نه سپارل دي. کله کور کې ښځه د خاوند حق نه مني، کور روانیږي. خاوند د ښځې حق نه مني، کور روانیږي. اولاد د والدینو حق نه مني، کور روانیږي.
والدین د اولاد حق نه مني کور روانیږي د تمام روانو بنیاد د شرونو او د فسادونو بنیاد هغه د حقدارو د حق نه منل دي نه سپارل دي تاسو روزانه اورئ او ګورئ کله د ډاکټرانو او د نرسانو هړتال وي تپوسو کې جی دا اولی مریضان په کټ پراته دي او لتې ټکي او علاج کوونکي معالجین د علاج نه انکار کوي وی دی هړتال کړی دی حق غواړي تاجرانو دکانونه بند کړي دي هړتال کړی دی حق غواړي ترانسپورټرانو گاڑی ودرولی دی لارې بندي کړي دي ولی حق غواړي استادانو ټیچرانو هړتال کړي دي ولی سچل دی جناب وی حق غواړي نن سیاسیانو دھرنا کړي دا احتجاج کړي دي ملین مارچ کړي دي ولی جی حق غواړي کله چې حقدار ته حق نه ملاویږي دی شر پله آماده کیږي ودریږي روانې کوي جلاو ګراو کوي توڑ پھوڑ کوي احتجاج دھرنا ہڑتال جلسہ روڈ بلاک پریس کانفرنس فلان 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 دا ټولی خبری دا حق دا پاره دی کله چې بندا خپل حق غواړي او په نه ملاوېدو باندې شرط ودریږي نو د الله بندیگان چې د الله حق نه مني بیا به روانې نه جوړیږي په عالم کې فساد به نه پیدا کیږي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس علماء تفسیر لکھی بما کسبت ایدی الناس اے بسبب معاصیہم و شرکیہم دا سمره فساد او روانې چې په عالم کې رونما دی دا د خلقو د ګناهونو او د شرکیاتو اثر دی خلقو د خالق حق نه دی منلی روانې دی نه جوړ شوی دی روانې دی نه پیدا شوی دی اور دام یاد کې دو سیزونه دي چې دا په غوښته چرې هم نه ملاویږي دو خبرې دي چې دا په غوښته چرې هم نه ملاویږي یو عزت دی بل حق دی که یو سړی ټول عمر وایي زما عزت وکړئ مال عزت راکې نشته نشته تر څو چې د عزتدارو عزت نه کړي والحرمات قصاص عزتونه د بدلی دي عزتونه د بدلی دي عزتمندو له عزت ورکا طالب عزت ملاو شي دویم حق دی دا په غوښته نه ملاویږي روډ بلاکو ما تپوسو کو جی دا ولی وی دا د وابډي والو خلاف احتجاج دی دا قوم راوتی دی چې موږ له بجلی راکې ما هغه یو مشر تی د لاسه ونیو یو دکان ته مې دننه که ما وی تا نه تپوس کوم په دې دکان کې د څومره لایټونو حاجت دی وی دوه درې ما یې ښه اوس وشماره نو شپېته راډونه م پکې وشمارل مې چې کمه دا خو کمه استعمالوی دې شپېتو بلفونو راډونو ته څه حاجت دی په دې د شپېتو دکانونو کار کېده
تا په یو دکان کې دا لګولی بیاوی بجلی نشته بجلی کمه ده موږ له بجلی راکې زموږ حق دی نو ته خپل حق غواړي د ریاست نه مني د بل چا حق نه پیژني نو دا ستا حق بلا څنګه تا ته میلاو شي قرآن عظیم وی لا تظلمون ولا تظلمون تاسو زیاتې مه کوئ نو تاسو سره به زیاتې نه کیږي تاسو د چا حق مه وهئ تاسو حق به نه والی کیږي لا تظلمون ولا تظلمون دا دو سیزونه دي ما ته ګورئ منګ دې سره عادت یو ښه یتیم د جړه عادت وي پوهېږې که نه منګ کله کله په سفر کې یو مونځ به چېرته کوو دا زموږ ملګري لا په دې کې نښتي دي چې بېدتي پسې مونځ کېږي او که نه کېږي اوس خو خبره لږه وړاندې لاړه د بېدتیانو مشرکانو بریلیانو په جومات کې مونځ کېږي ځان له او که نه کېږي دا تپوس وکړه ځان له ورپسې خو لا لرې خبره ده نو موږ چېرته د موحدینو جوماتونه ګورو د هغې علامه دا وي چې چېرته ورانې وي جاړې ماتې ګوډې لوډ سپیکرې وي زه دې ملګري ته ویم دې خوا راتاو شه دا زموږ ملګري ښکاري موږ په دې پوه شوي یو د ټرک ډریور نه بریک فیل شوی دی او ټرک د ګډبه په ګډو بیزو ورغلی دی سی پکې وجلی دي سی پکې زخمی کړي دي هغه شپنکې د دې ټرک مخې ته ولاړ دی او جاړي او دې ډریور ته وایي ماله تاوان راکړه دا ډریور چالاک او ورې کولاو کو راتکوشو وایي ها ته د ګډو بیزو تاوان غواړې زما چې دا موشن خراب کو د دې تاوان به څوک راکوي ګډبه ساده سړی و هغه وی جوړې موشن په دې ټرک کې چېرته قیمتي پرزه ده نو که خبر حساب کتاب ته ووته دا پاتې ګډې رانه پکې بو نه ځي بیروري خفه کېږه ما زه د ګډو تاوان نه غواړم ته د موشن مه غواړم وروري ده بس دا د الله د طرفه راغلم نو چې زه ګیله نه کوم تاسو به خوا دې خوا نه ګورئ ښه زما موشن خراب شوی دی نو چې زه د موشن تاوان نه غواړم تاسو د ګډو مه غواړئ توجه ساتئ ښه دې په روانې په عالم کې د حق تلفی د لاسه جوړیږي د حق تلفی د لاسه جوړیږي حقدار ته چې نه میلاویږي بیا فساد جوړ شي بیا روانې راشي بیا قحطونه وي زلزلې وي طوفانونه وي سیلابونه وي اختلافات وي نفرتونه وي تربګنۍ وي دشمنۍ وي حق نه دی میلاو حقدار ته لوی حق د الله دی چې دا نه مني سوکالي وداني نشي راتلی خوشحالي آبادي نشي راتلی من له ووټ راکئ وطن به شړشم کو دروغې الله له ووټ ورکئ د الله حق ومانئ الله ته د ووټ حاجت نشته ووټ ورکئ معنا حق ومانئ وی دا فلانه ډله کامیابه که نو وطن به آباد شي نه د الله ډله کامیابه که د الله په ډله کې برتی شي وطن به خاد و آباد شي مفتی صاحب محترم سره غوره خبره وکړه یو هستی پورته شوې ده د فاران په غونډۍ ودرېدلې ده د صفا په غونډۍ ولاړه ده اور هغه ذات هغه هستی د لا اله الا الله چغه والی ده دیرشتو کالو کې په ټوله دنیا قرآني محمدي اسلامي انقلاب راغلی سو کاله دیرش کاله دلته 75-76 سال وشو
اوهو هر ورځ د بلې ورځې نه بدتره ابتره خراب تره دا سپینګیري ارمان کوي دا پخوا ډېر ښه وختونه وو ډېره مزه وه ډېر خوندونه وو پخوا څه وو که هېڅ نه وو بیا هم ښه وختونه وو دا اوس هر څه ډېر تېر دي پخوا ګاډي نه وو پیدل مزل ښه وه پخوا روپۍ نه وي ستاسو د غرونو دا ګټې نه وي شړ وطنو ښه و اوس روپۍ راغلې کاروبار دی ګاډي دي کوټې دي پخې پخې قلاګانې دي ډېرې مزې دي د دنیا په اعتبار خو خوند نشته خوند نشته خوشحالي نشته ولې جناب اخر ولې حق نه دی منلی د حقدار بې خوندي دی پیدا کړې ده بې خوندي دی پیدا کړې ده نبی علیہ السلام راغی د هغه زمانې په یو خس ورلی سور ورپسې معاذ ابن جبل دی رضی الله تعالی عنه یہ معاذ جی قربان اتدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاذہ آیا تا معلوم دے تو خبری چی حق دا اللہ دے پخلو بندگانو وما حق العباد علی اللہ بیا احسانا تفضلا حق دے دا بندگانو پخل اللہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اللہ ورسولہ اعلم اللہ دا اللہ رسول پوئیگی من نہ پوئیگو حال دارے چپ صحابہ کراموں کے معاذ دلوی ستری مرتبی عالم دے اگر دمرلوی عالم دے بخاری کی روایت دے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراموں تا سلور نمونہ اخری سلور کسان ٹاکلی دی استقریء القرآن من اربعہ وی تاسو کی دا سلور کسان لوی عالمان دی دا قرآن پوہان دی دا بستاسو استازان وی قرآن دا دی سلور نیز دا کوئی دا عبداللہ ابن مسعودنا دا حضرت سالم چی مولا دا ابی حذیفہ دے اور دا معاذ ابن جبلنا اور دا ابی ابن کعبنا لوی علم دے لوی درجہ دا لوی مقام دے لوی حیثیت دے خودیاہم وی اللہ ورسولہ اعلم اللہ پوا دے رسول اللہ دے پوا کڑی زکا بندلا علم دغدے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون علم خود قدے سبحانکا لا علم لنا
علم دیتوی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم دغه دی چې کله د علم خزانه شروع کیږي الف لام میم د ډېر لوی لوی علم خاوندان وی الله پوهیږي په دې حروفو معنا د دې من ته نه ده معلومه یقیني الله خبر دی الله ورسوله اعلم الله دا الله رسول پوئیگی رسول اللہ فرمائی زما معاذ حق دا اللہ پخل بندگان دارے ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا چی بندگان دیو اللہ بندگیو کی دیو اللہ دا قانون پابندیو کی دیو اللہ پر در سرٹیتیو کی دیو اللہ پر نمباندی خیرات و منختو کی اولسما دولسما دیو اللہ نما سوا دبلچا پنم اونکی طواف یوازی د بیت اللہ کی خیرات یوازی پنم دا اللہ کی غائبانا چغی یوازی پا درد یو اللہ کی بندگی دیو اللہ پابندی دا قانون دیو اللہ وے خلقو نمنو بالکل نمنو من پا خلاف دا اللہ دہی چازکا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ زمن ربیو اللہ یکتا اللہ یوازی اللہ یگانا اللہ تنہا اللہ نمنم بل سوک حاجت روا نبل سوک مشکل کشا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا حق دا اللہ پخلو بندگانو دادے چی بندگان دیو اللہ بندگیو کی اللہ سرا بلی صدار برخدار شریکوال جوڑن کی ولی منم الہی نگرم دا الہ شریکی نگرم منو منگا پیران حق پرستا منو منگا نیکان بزرگان خونی منو خدایان زکا سرٹیٹی حق دے یو اللہ دے چری بپیر تسرٹیٹی اونکما طواف عبادت دے چری دیو قبرنا د مخلوق د در درگانا بچیر لندے نکوما طواف نکوما خیرات عبادت دے د غیر اللہ پنم باندی بنکوما دا غائبان چری فریاد دعا پکار ندا عبادت دین لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق دیو اللہ نبغخت کوما دبابا نبغختی نکوما غائبانا شیخ اتار خل بچی تنسیت کئی اے زما زویا اے زما لخ جگر ہر چے خواہی از خدا خواہ پسر نیست در دست خلائق خیر و شر
हर ची ख्वाहद गैर हक राए पेसर नीस्त दर आलम अजो गुमराह तर सची ग्वाड़ी दयो अल्लाह न ग्वाड़ा ए बचिया मखलूक पलास की नफा नुकसान नश्ता मखलूक पलास की गटा तावान नश्ता जमो खुदा ईमान दे वल कद्र खैरिही व शर्रिही वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला टोले फैसले द अल्लाह द तरफना नो रब्बुना अल्लाह टोल इबादतुना हक दयो अल्लाह नो अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर ए ज़मा अल्लाह मा टोल दरुना प्रे खौदल या उस्तादर की हाजिरी उकड़ा साद दर न गैर बल दर्द हाजत रवाए द पारा न मनम साद दर न गैर बल दर्द मुश्किल कुशाए द पारा न मनम साद दर न गैर बल दर द उलूहियत और द कार साज़े न लरम अल्लाहुम्मा ए अल्लाह टूल दरुना द मखलूक दरगाहुना में प्रे खौदल या उस्ताद दर्द पारा खुदा जानता है मुंतजिम से मासर गुजारो कजदा चगवाम तलोट स्पीकर रोके लगी तेज का स्तावयो प्रोग्रामी जमा वर पसी सलूर नूर पाती चलासी बाबा वही चलासी बाबा ये खुदा जानता है मैं क्या चाहता हूँ खुदा जानता है मैं क्या चाहता हूँ सदा मैं खुदा से खुदा मांगता हूँ अल्लाहुम्मा उस्ताद दर न गैर बल दर्द हाजत रवाए मुश्किल कुशाए न लरम अल्लाह न लरम न मनम या उस्ताद दर दे वलित मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर चाल वर्के चानाली चाल इज्जत चाल जिल्लत चाल खैर चाल शर चाल गटा चाल तावान चाल नफा चाल खुशाली और चाल खफगान ए जमा अल्लाह स्ता मर्जीदा स्ता ख्वाखदा बाबावी तू अंदर रंजिया बाबा बिगोई वज़ालिका इंदना अमरुन अजीबु खुदा गुफ्ताद मम बहर जा करीबम व बाबा लम यकुल इन्नी करीबु
او بی انصافا چی پتا رنج او علم راشی تکلیف او غم راشی بیاتوی بابا را مدد شا زوانا را مدد شا کاکا را مدد شا ولی را مدد شا نبی را مدد شا ناجینا تو اندر رنجیا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من بہر جا قریبم و بابا لم یقل انی قریب دا خو ډیر ناشنا کار دی په خو الله دی چې وی زنیز دی ما زمانه غواړی زنیز دی ما بابا خو چری دا ندی ویلی چې ما نه غواړی زنیز دی ما الله دا ویلی دی بابا ندی ویلی ولی ناشنا کار ظالم ولی ظلم کې ان الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير سورہ فاتر دا تاسو چې چاته आवाजونه کوي د هیڅ چیز مالکان ندي د هیڅ چیز اختیارمند او واقداران ندي وی دا جنډي پیاسي ولاړې دی وایتا او درولې دی دا گنبد پیاسی جوړ شوی دی وایتا جوړ کړی دی دا لنګری اسی چلیږي وایتا سوی چلاوای او چې دور واقدار دی د چندی بکسی ته تالی ولی لګوي ځان لدی د خپلی چندی بکسی دی په خپل ساتي اخذ خاون بی اولاد روان دی اولاد په غم کې د اولاد د غختې د پار قبر ل زیارت لا لاره کی چرته یو بل سړی مخې لراغې فلانی خانه چرته ځي وی یاره بچی نشتا بابا لازم چې زوی راځي دې پوتر تله کوکړ چرګ به پترخ کړه وی دې پوتر تله کوکړ چرګ والا زوی راځي ها بابا زامن ورکولی شي یا ورکولی شي زکه خوزو لاس پلستونی ټک پټک کار کی ها لک صبرو کزه د کور ودانې سره یو صلا کوم بیا راځم کیدی شي چې منګم در سره لاړ شو زمنګم سہاجت دن لاړ خزی تیوی منګلا الله اولاد را کړې له خټولي جینکې دي داخلك روان دي چې بابا بچي ورکي زمنګ دی یو لورکې له دغه ورنکی نوم نشماس چې دا جینې الک کی او نو چې داسې وشي الک پسې خو زمنګ سترګې سپینې شو ایرازه چیزو دیته وی منګم د ځان سره کوي ای تاسو سلازه ای زمنګ ټولي لونه دي منګ وای بل بچې دې نه راکې دغه یو لور دی راته الک کی بس سره په لګه غوخه راکې او ګستاخانو دا سپکی خبري ولی کوي تاسو د دې د غختي د پاره بابا لزه دا یو اعلی ګستاخانی دومره بی ادب لکه دې کې څه بی ادبی د تعالی زوی در کولی شي زما لور لغوندې دغه نشي ورکول زما لور الک کولې نشي تاسو ګستاخان تاسو موږ ځان سره نه بول داسې بی ادب دي داسې بی ادب دي روان دی وی دا د زامنو غوښتي دي دا د برکتونو غوښتي دي دا د مالونو غوښتي دي دا د صحتونو غوښتي دي هر چی خواهی از خدا خواهی پسر نیست در دست خلائق خیر و شر ہر چی خواہد غیر حق رائے پسر نیست درد عالم ازو گمراہ تر سچی غواړي او الله نه غواړي بچیا مخلوق پلاس کی نفع نقصان نشتا مخلوق پلاس کی ګټه تاوان نشتا مخلوق پلاس کی خیر او شر نشتا دا ټولې فیصلې د خالق د در راضي
دا چې د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتي کوي په دنیا کې د ده نه لوی ګمراه بل نشته ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة سوک دے لوی گمراہ پا گمراہانو کی داغ چانا چی اللہ نا غیر غائبانا بل چاہتا فریاد کئی بل چاہتا پکار کئی ندا کئی غوختے کئی ددن لوی بیلاری کم یو دے ما یملکون من قطمیر دا تاسو چی دا چانا غوختے کوئے دی د ذره بر مالکان ندی قطمیر د کجوری د اردوکی د پاسا نره پرچو پردی توی انره کچغندی جلی توی آغا قطمیر شیخ القرآن علیہ الغفران د پنشپیر داغا استاذ حضرت سے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ بفرمائل ما یملکون قطمیر دا تمثیل دے سنگ چی کجوری کی دن نا اڈو کے دے اڈو کی د پاسا نرے پردہ دا دقا سی قبر کی دن نا بابا دے او بابا د پاسا د کفن کپڑا دا ما یملکون من قطمیر دا بابا د خپل کفن مالک ندے د بل سا مالک بشی دا عالمان ناس دی پویا بشی فقہ کی دا مسئلہ دا چی زکاة کی تملیک پکار دے کلی کی یو عاجز مسکین مر دے اور یو سڑے وی ما سر دا زکاة پیسی دیو پدی باندی بمڑی لکفن والما نو دا زکاة نا ادا کیگی ولی تملیک دا مڑی نرازی مڑے دا کفن مالک نہ جوڑی گی نو چی بابا د خپل کفن مالک نه دی ستا د پاره د خیر شر مالک څنګه شه دا سی چې د ځان سره وړي دي د هغې مالک نه دی سی چې پریښي دي د هغې به څنګه مالک شي پوهېږئ بل شانتې ځان پوه کړئ یو چا غلا وکړه پې ثابته شوه د شریعت د اصولو مطابق د غل سزا لاس پرې کول دي 10 درهمه د دې نه زیات ثابته شوه شرعی قوانینو مطابق یو نباش کفن چور د مړی کفن پټ کړی دی هغه قیمتي دی د شریعت د اصولو مطابق دا غلا ثابت هم ده د نباش کفن چور لاس به نه پرې کړی کیږي ولې ځکه تعریف د سرقې پې نه صادقیږي د چا مال مملوکه محفوظه پټول او دا کفن که هر سوره قیمتی دی خو مملوکه نه دی ملکیت د مړي نه راځي پوهېږئ ما یملکون من قطمیر تاسو چې چاته چغې وهئ دا باباګان زبرګان نیکان ولیان دی د خپلو کفنونو مالکان نه دي ستاسو د پاره د بچو مالکان څنګه شول د صحتونو واکداران څنګه شول بالکل نه خو چې کله ایمان عقیده د قرآن نه غیر وي بیا دقسې ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون لگا زمانہ مخی پدی وطن د ایماندارو ایمانم دغسی ہو تیاری د جہالت وی دوری د قرآن عظیم نوا نو دغا ایمان داوی داری وار نچا دا اللہ در پی جند نچا دا اللہ حق پی جند نسوک د کلمی د مانا مطلب نہ خبرو زما مہربان اللہ منان رحمان احسانوں کا دا علماء ربانین پیدا کرل مدرسی قائمی شوی قرآن نو کرانو دریدل او قامی د تورو تیارو د جہالتنا
رڼاګانو د اسلام او قرآن تر ویستل نن دا تندې یوازې په درد الله ټیټیږي د بل در سر ټیټي به نه کوي نن به طواف یوازې د بیت الله کیږي د بل در درګاه د قبر خزي او د ګټي لوټي او د ونی بوټي به نه کیږي ډېر لوی احسان وشو حق د الله ومنلی شو ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا دا د قرآن عظیم انوارات دی رڼاګانې دي چې قرآن د هر حقدار حق بیان کا او د حق د ادا کولو دعوت ورکا اے د مور پلار دا حق دی د اولاد دا حق دی د رونو خویندو دا حق دی د یتیمانانو کونډو دا حق دی هر حقدار لا حق ورکه د هر حقدار حق پیژنه کم قرآن چې د زناورو حق بیان کړي دی وایا شابه د هغه قرآن حق په ما او تاسو کنهشتا بیان کړي دی قرآن عظیم وی ما ملکت ایمانکم ما ملکت ایمانکم ستاسو د سارو په تاسو حق دی چې تاسو مالکان یې ګور زناور یو تفسیر خدا دی چې ما ملکت ایمانکم وینځ یو غلامان دي یو تفسیر دا هم دی چې ما ملکت ایمانکم ستاسو پالتو جانور دي دا غوا دا میخه دا ګډه دا بیزه دا اوښ دی اس دی تا ساتلې دې که خر دې بیایم پتا حق دې یو ځل امام الانبیاء په لار روان دی او یو مخلشا اور غړانګې وګد کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رمباړي والی او سترګونو خې روانې وي نبی علیہ السلام د وګلاندې ورته لاس کې خاودو ساروی پدی خوشحالي کی کنه دا سید غوغلاندی د سر د پاس لاس کی خودو او لاس مبارک راخ کا او خبری ور سره کولی معجزتن اغه وخت د مالک په بار کې شکوا وکړه چې زما مالک زما خیال نه کوي کار را باندې ډیر کوي زما د دمی آرام سہولت خیال نه کوي نبی علیہ السلام مالک راو غوښت ورته رورا اے رورا لگ دی مخلوق سرخی گڑا کوا ما ملکت ایمانکم کم اللہ چید زناورو حق خود لے دے د سارو حق بیان کرے دے د ہر حقدار حق پا قرآن کی ذکر شوے دے وائے شابو پختنو غیرتیانو سادہ سادہ خبری دی کم قرآن چی د حقدارو حق بیان کرے دے د سپارلو دعوت او ترغیب ور کړي دي دا قرآن په موتا حق شتا او کنشتا شتا صحق آیا دا حق دی چې د مړو د جنازې سره د قرآن عظیم جنازم ادیری تلاړ شي او بیا ال ظالمان په دې باندې چورلندې وکي یو بلتا ٹیلرا ٹیل کی دیکرا دیکھ کی یا دا حق دے چی دا ناوی پا سر کی دو دا ناوی پا غیق کی دو یا دا حق دے چی دوڑو کی غلافی نغخت درشل کی پا دوڑو تکی دو ناجینا آیا دا حق دے چی جرگ کی دا دروغ دا قسم دا پار کی دو دا حق دے چی دا دید آیت لکلی شوی تاویز غاڑی تک زڑن کو ټول عمری خود زړه دروازې بورته نه کولاو ټول عمر سینې د پاسه به اوړي راوړي خو زړه ته دننه نه پرېږدو وای دا حق دی انصاف دارو لږ په زړه لاس کې دی بیا واورئ چې د دې آیتونه لیکلي شوي تعویذونه د سارو د لکۍ سره تړلي کېدل سارو د لکو سره به تړلي کېدل
कुरानो मुसलमानो लेकिन हक द कुरान न चा पेजंदो न चा मना बस दा बपा दीरों की चुरले दा दुर्शल की बलुगड़े दा कुरान बाद दी तावीज़ना पदे ब दुकानदार के दले जियात न जियात मुला से बद चंदे पर रसीद लिखलियो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु मदरसा की बद कुरान टके नो जियात दावो ची द कुरान पर मुंबांगी वोट बगुख्ते की दा इलेक्शन की ब कैंपेन की दा कुरान लवोट राके दा द कुफर और द इस्लाम जंग दे आया दा हक दे चिदे द पास अख्ती की दी और द इख्तिदार चौके तौखीजी कलची हुई इलेक्शन दे वोट राके मंसर द शरीयत गम दे ची मुसलमान वोट वर्कद कुरान द पारा लाल नबिया शरीयत शरीयत हेर शाह जमहूरियत जमहूरियत याद शाह हल तबिया शरीयत हुई बेइंसाफ दी ओ मुसलमानानो मनुन को द कुरान द अल्लाह बंदीगानो गैरतियानो द मुहम्मद रसूलुल्लाह उम्मतियानो फला सो कोई ला जायदा दे वो कुरान की जायदा हम बेफायदा नहीं उलमा वैदा का असल खतीब दे जीनत दे ला हुसन द कलाम दे सैफुल खतीब या असल खतीब जरूरत नश्ता बियाम जीनत दे हुसन दे ला और बाजी उलमाए तफसीर हुई नल्ला ददी ना कद्रो ना कदरे ते इशारा दाओ बेइंसाफ हो तासो ची द कुरान ना कदरी शोरो कड़ेदा हक तलफी शोरो कड़ेदा अदीरा की पदी चुरलंदी कवाए ला ला दासी नदा बिल्कुल नदा उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम जो गवा कुमा प्रेवतल दस्तूरो द अल्लाह द किताब द आयतुनु नाजिले दल गवा कुमा नुजूम क़िताअतुल कलाम आयातुल कुरान ला उक़सिमु ददी कुरानी आयातु नुजूल गवा कोमा ददी नाजिली दल गवा कोमा जी कता सो पोए गए नु दा डेर लुई कसम दे डेर लुई गवाही दा व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम दा डेर लुई गवाही दा डेर लुई स्तरा लवड़ा द्रन खबर दा लौ तअलमून अज़ीम जी गवाही को खबर दा इन्नहु लकुरआनुन करीम ओ खल्कु खामखा बेशक दा कुरान दे डेर इज्जतदार डेर मनसबदार डेर द्रुन लुई किताब हकदार दे इन्नहु लकुरआनुन करीम जी ददी इज्जत बसंग को अवल पदी बकरा सुचा कामिल पूरा अकीदा लरू ब्या बददी इज्जत को ब्या बपदी अमल को ब्या बददी तबलीग और इशाअत को ब्या बददी द निफाज कोशिश और मेहनत को इज्जतमंदे हकदार दे और खल्कु इज्जत हो के इज्जत बमिलाओशी कदर हो के कदर बमिलाओशी द्रुनवर तो गोरे द्रान बशे स्पद दी अल्लाह माउता चरे हुन्न की
انه لقرآن کریم امنے بھئی امنے حق د قرآن کریم امنے پختونا مومند پختون خو یادیږي غیرتی او تاریخ کې په غټو غټو ټکو لیکلي دي پختون میلمه دوست دی نن ستا د بچي په سینه کې د الله قرآن ستا د کور میلمه شه میلمستیا به کې حق مني زده کړه به یې کوئ وی مسلمانانو یوازې په دې نه کېږي چې مدرسې ته بچي رالیږلي دي عامیانو سپین روبو منونکو د قرآن تاسو نه تپوس کوم قرآن منئ چې څوک یې مني هغه دې ووایي قرآن منئ قرآن منئ حق یې منئ زده کړئ حق دی او که نه دی عمل حق دی او که نه دی خدمت حق دی او که نه دی نافذولی حق دی او که نه دی راځئ چې دروغجن نشو لاسونه مو پورته کړل الله دې په خیر ککړ کي د شر نه بچ کی د جنت وړ کی د جهنم نه بچ کی رب په دې لاسونو پورته کولو ته خوشاله شه ته رضا شه ستا د قرآن د میلمستیا دپاره لاس ستا دې بندګانو پورته کا الله د دوی نه راضي شه د دوی میلمستیا د رسول الله په خوا په جنت کې وکا حق منو د قرآن حق منو د قرآن کینو به قرآن تا موسم د قرآن رمضان را روان دی نوکران د قرآن دا د قرآن نوکران د قرآن درسونه به کوي دورې شروع کیږي د تفسیر ماشاء الله اللهم زد فزد اللهم زد فزد اللهم زد فزد څوک به خیراتونو پسې ګرځي څوک به شومو پسې ګرځي څوک د یتیم او د کونډې مالونو پسې ګرځي څوک به ووټونو پسې ګرځي څوک به نوټونو پسې ګرځي من به لاس په قرآن د الله رضا پسې ګرځو کینو به قرآن ته کینو به قرآن ته درس د قرآن کې به شاملیږو د پښتون یوه خبره که سر پکې ځي خبره نه بدلیږي رسا خو رسا ده ما پښتانه لیدلی دي خطا خبرې نم نه اوړي دا خو رسا ده دا خو سمه خبره ده قرآن ته به کینو اوړی خو به نه جبه خو به نه بدلوئ قرآن درس ته به کینو څومره دورې چې په ضلع مومن کې په ضلع باجوړ کې یا که چاله د مسافرې توفیق الله ورکړي د مشرانو درسونو له ورتلی شي دورو د تفسیر لبزو عهد کولی شئ ان العهد کان مسئولا بیعت کولی شئ د قرآن درسونو ته به حاضریږو او د روجې نه مخکې به د روجې استقبال په شعبان کې به کوو قرآن ته به کینو انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون دیله لاس به نه وړي مګر پاکان الله دې موږ پاکان کی زمون بچی دی الله پاکان کی نعم المجيء جاء اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر